إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. ټول اول خو مونږه د دې ملک صاحب په مرګ باندې ډېر د افسوس اظهار کوم. ډي سي صاحب زه د مشران مونږ راغلي اول خو مونږ دوی ته دعا وکړه الله تعالی دې ورته جنتونه نصیب کړي. یقینا انشاءالله یو خیر کار له تللی او یو سولې دپاره تللی او الله دپاره تللی او په هغې کې د هغه شهادت وشو. الله تعالی دې والله په قبر کې چې د جنت دروازه کلا وکړي او په آخرت کې والله لوی مقام ورکړي. دغه پیښه چې کومه راغله په دې باندې نه صرف د دیر خلک د برول خلک بلکې د دیر ټول پاکستان کې خاص کر خیبر پختونخوا کې په دې باندې ټولو خلکو افسوس وکړو او زموږ مشران نن زموږ ډي آی جي صاحب آی جي صاحب دا ټول یو ځای شوي دي او په دې باندې سی ایم صاحب میټینګ غوښتی و. دا موږ دپاره ډېر د فکر خبره ده چې یو داسې معاشره چې چېرته د جرګې او د ناستې او د مشرانو قدر او عزت خبره کېږي او غټې غټې کشالې په دې جرګو باندې حل کېږي. د هغې په یو وړه شانتې جرګه کې داسې یو قتل عام کېدل او خلک شهیدان کول دا بالکل د پښتو روایاتو سره د مسلمانۍ سره او بیا زموږ د خاص کر زموږ د معاشرې سره دا یو بالکل داسې متضاد خبره ده او ډېر د معیوب او لکه د پښتنو دپاره ډېر د یو بېعزتۍ خبره ده. چا چې دا کار کړی دی انشاءالله په دې دنیا کې به هم هغه انجام ته رسي او آخرت خو یې تاسو ته ښه پته ده علما نه به مو اورېدلي چې آخرت کې خو یې ابدي جهنمي دی. الله تعالی پې 4 شوونه چې بېګناه څوک ولي الله پې غضب هم کوي او لعنت هم پې کړی دی بلکې وایي الله وایي چې دا صرف الله نه دا ټول کائنات پې لعنت وایي نو هغه خو به آخرت کې هغه معامله به ورسره انشاءالله هغه په دنیا کې به هم انشاءالله موږ انجام ته رسو او اوس هم پسې زموږ پارټیانې وتې دي انشاءالله. خو دې پیښې موږ ته یو کم چې موږ ته نقصانات وشو د دې مشرانو داسې ښکلي قدرمند مشران او ښکلي ښکلي خلک زموږ نه منځ نه لاړل چې هغوی به جوړې راوستې. یو بل فکر یې موږ ته دا پیدا کړو چې د برول خلک او د دیر خلک دا په دې خبره سوچ وکړي چې آیا زموږ دا د مسلو حل دا ټوپکې دي دا وجل دي یو بل او که نه موږ په امن سره کینو او حکومتي ادارو چې کومې کمیټیانې جوړې کړي دي ډي آر سی جوړ کړی ده الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن کونسل اوس چې دی نو حکومت بل جوړ کړی دی چې په دې کې موږ دا خپل مسلې راوړو او دلته یې حل کړو. ما نه مخکې میاں صاحب و هغه هم تقریبا 1600 روغې دلته کړې وي. موږ هم چې رالي وو د اول ورځې نه ډي سي صاحب او زه موږ کوشش کوو څه 900 روغې موږ الحمدلله د غټو غټو مسلو د کوستانیانو د کلکوټ والا د تاسو به د سیراټۍ والا او دا څومره چې دی د سکایلینډ والا مسلې د ساتل د خانانو مسلې لاندې چې کم دی د سلطان خېلو سره چې کم د خانانو ایشوز دي موږ ټول په ناسته باندې چې څه معمولي مسلې موږ کې راځي کینی زم درته اویلیبل یم ډي سي صاحب هم اویلیبل دی او د خپل کارونو نه علاوه موږ دې کار له اول توجه ورکوو چې دا خبرې په خبرو حل شي او د مسلمانان ورو د پښتنو وینه تویه نه شي. نو موږ به انشاءالله ما اوس دلته مشرانو ته ووایي چې دا کومه پیښه وشوه چې دې نه د برول عوام یو سبق والي او د دې نه یو موږ داسې انقلاب آغاز وکړو چې برول کې به موږ هیڅ چا سره ټوپک نه منو هیڅ چا سره به موږ د زور جرګه بدماشي دا به نه منو چې څه خبره یي نو ډي آر سی په تھرو باندې او د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په تھرو باندې زما دروازې تاسو ته کلاوي دي ډي سي صاحب دروازې تاسو ته کلاوي دي راځئ چې شپې ټوله شپه کېناستل غواړي موږ به ورسره کینو او د مسلې به افهام و تفهیم سره په خبرو حل کوو. نو چې دا شهادتونه دي چې دا هسې ضایع لاړ نه شي او د دې نه موږ د دې دیر د برول د ټول دیر دا تقدیر ته بدل کړو. دې نه مخکې تاسو یو بله پیښه ولیده په تورمنګ کې ښکلي ښکلي ځوانان پکې لاړل نو د پښتنو وینه دومره چې ده نو بې قیمته نه ده چې په داسې معاملاتو کې چې کم په خبرو حل کېږي مشران پکې شته او په داسې معاملاتو کې دا ښکلي ښکلي ځوانان د موږ نه لاړ شو. نو موږ خو تاسو سره د دې افسوس اظهار له هم راغلي یو او بل موږ چې تاسو ته دا میسیج هم درکړو چې انشاءالله چې د دې دا مرګونه چې دي دا به موږ ضایع کوو نه او د دې مرګونو نه به موږ په دې کې یو انقلاب راولو او په لوړ دې پر دې ټولو کې دا ټول مشران به یو ځای کېږو او زموږ چې څومره مسلې دي نو هغه به کینو په ناسته به حل کوو انشاءالله. او ما امید دی چې تاسو ټول به موږ سره په دې کې مرسته کوئ او چې کم سړی د دوه مسلمانانو روغه کوي جوړه کوي
نو الله تعالی فرمایي چې درېمګړی ورسره زه یم چې دوه روان یو درېیم زه یم که څلور روان یو نو پنځم زه یم ورسره نو انشاءالله موږ به دې کې تاسو نه مرسته غواړو تاسو موږ ته امداد کوئ جزاک الله خیر.